او دا یاد ساته په ځینې شبهو الله خاموش تیر شوی دی خیال مو کړی یو ټک کوي او تیریږي ځینې شبهې پسې الله ونخلي شیخ القرآن مولانا غلام الله خان رحمت الله علیه به یو خبره کوله سمه د سرو زرو په اوبو د لیکلو قابله ده ویسا شیخ صاحب به وي چې زه غواړم چې دا خبره د شیخ القرآن د سرو زرو په اوبو باندې ولیکم او هغه دا ده وي هغه به وایي چې دا ټولې مسلې د ماحول خپلې دي صداقت رسول د پیغمبر مسله ده صداقت قرآن د پیغمبر مسله ده شان صحابه د پیغمبر مسائل دي لیکن توحید د الله خپله مسله ده نو خپله مسله الله ډېره ناشنا بیانوي ډېر ذوق سره الله بیانوي ډېر شوق سره الله د توحید دا مسله بیانوي نو دې ځای کې چونکې د الله مسله راغله مخکې خو به سلیمان علیه السلام اعتراض لنډ جواب د سحر مسله وه لنډ جواب په جبریل امین اعتراض لنډ جواب پر آئینه او په آیت ناسخ منسوخ باندې خبره وه لنډ جواب خو چې کله ووي اتخذ الله ولدا الله له نازولی شته الله وي اوس یې پرېږدی جواب یې زه کوم نو ډېر تفصیلي په پنځو طریقو یې ورله جواب کړی دی ماشاءالله د توحید د مسلې خوند دا ډېر ناشنا خوند دی او دې کې ډېر لوی لذت دی په خبره پوهېږي خو الله چې چاته دا نصیب کړي و الله چې زه خو په دې د الله نه رضا یم چې ما ته الله د توحید خوند نصیب کړی دی زه چې هره مسله په منبر او محراب بیانوم زه په هغې کې او چې کله توحید بیانوم دواړو کې فرق زه محسوسوم او دا خوند د توحید دی هره مسله چې زه کومه دومره اکټې او زه نه یم دومره سر کې نه یم خو کله چې زه توحید شروع کوم او په مشرک او بدعتي رد کوم والله العظیم چې زما زړه په هغې ډېر خوشحالي او امام مالک سره ډېر ښه ویلي سمه ښکلې خبره امام مالک رحمت الله علیه کړې وه ډېره ښکلې خبره ډېره ښکلې علامه شاطبي کتاب الاعتصام کې لیکلې ده هغه وایي چې یو سړی په خانه کعبه کې طواف کوي او فوراً نفل کوي بیا طواف کوي بیا فوراً نفل کوي د نه لوی عبادت بل شته هغه وایي چې یو سړی په خانه کعبه کې په طواف او په نفلونو کې مشغول دی او د بیت الله غلاف یې نیولی دی وایي د ده د مقام نه ماته د هغه عالم مقام اوچت ښکاري چې په منبر او محراب لګیا دی او د شرک او بدعت رد کوي د ده مقام بیا ټولو نه اوچت دی سبحان الله وسبحان الله